زما نوم انور اقبال دی او زه په ان سی جي کې صوبایي ډایرکټر پوسټ باندې کار کوم. ډایرکټر اپریشن نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ. منګه چې نن سوات ته چې دا کوم وزټ و زمونږ ډي جي صاحب راغلی و او سره پاکستان هیومن ډیولپمنټ فنډ چې کوم سی او دی هغه راغلی و ظفر حیدر صاحب. د دې مقصد دا و چې په دې سوات کې منګه د ان سی جي د طرف نه یو پروګرام شروع کړی دی چې هغې ته وایي اکسلریټډ لرننګ پروګرام. دا هغه پروګرام دی چې مطلب هغه واړه چې کوم عمرونه د 10 نه 16 سال پورې دي او هغوی چې کوم دی ریګولر سکول ته نه دي تللي یا د هغوی نه په څه وجه باندې په لومبي دویم کلاس یا په اول داسې کې سبق پاتې شوی دی. دا د هغوی دپاره یو سپیشل کورس دی او د دې کورس مقصد دا دی چې دا ماشومان بیا موږ مین سټریم ته راولو او د ریګولر سبق ته خپل چې کوم میډل کورس دی یا میټرک دی چې هغه بیا دی وکړی شي او د پاکستان یو کارآمد یا مفید شهري جوړ شي. نو دا د پی ایچ اف په تعاون سره دا پروګرام موږ چلو او د ان سی جي زموږ انشاءالله په سوات کې په دې وخت کې موږ 15 سنټرې کولاو کړي دي او په یو سنټر کې زموږ دا کنډنس کورس دی. په دې کې دا د مختلف میاشتو په حساب سره وي. نو هغه بیا مختلف پیکیجز دي. په هغه کې موږ 3 پیکیجز کې کار کوو، پیکیج A، پیکیج B او پیکیج C. دا ماشومان چې دا کورس خپل کمپلیټ کړي نو دوی به مطلب دا شي بیا د 3 او د 5 او په آخره کې د 8 کلاس جوګه شي هغوی ته انشاءالله باقاعده موږ پراپر سرټیفیکیټس ورکوو او بیا به دوی ریګولر سکولز ته راځي. دا یو ډېر ښه پروګرام دی. زما خپله پیرنټس هم دا خواست دی چې اوس خو موږ په دیني دغه کې سټارټ کړی دی مدرسو کې، خو انشاءالله کوشش زموږ دا دی چې موږ داسې ډونرز ګورو او باقاعده موږ حکومت سره هم په دې کې میټینګس کوو ټایم په ټایم باندې چې دې لپاره موږ داسې فنډینګ وکړی شو چې دا موږ د مدرسو نه علاوه په کمیونټي پلیسز کې هم سټارټ ته دې واخلو. ځکه چې زه خپل ځان دا وایم او چې څومره پورې موږ سټډي کړی دا څومره پورې ریسرچ دی هغه دا دی چې یو خو هغه ماشومان دي چې هغوی د عمر د 15 نه وایي تر 9 کالو پورې دی. هغه خو پیرنټس مطلب پرایمري سکول ته ریګولر تعلیم لپاره راوستی شي. د هغې نه علاوه زموږ د دې نه زیات تعداد آوټ آف سکول هغه دی چې دا عمرونه تر 16 سال پورې دي او هغوی د سکولونو نه بار دي. نو زه د ماشومانو مستقبل په دې پروګرام کې وینم او انشاءالله دا پروګرام که موږ پروموټ کړی شو او دې له موږ فنډینګ وکړی شو، حکومت موږ په دې باندې کنوینس کړی شو، مختلف انټرنیشنل ډونرز دي، لوکل ډونرز دي، نو هغوی ته هم په دې کې موږ به درخواست کوو چې په هغې په دې کې مخکې راشي او په دې کې موږ سره تعاون وکړي او دې کې د خلکو او زموږ د پاکستان په دې کې زیاته فایده ده. زما نوم سوار خان دی ایز ا ډپټي ډایرکټر ان سی جي سوات. دا چې کوم زموږ نن پروګرام وشو نو دا په دې کې د اکسلریټډ لرننګ پروګرام دی ته موږ وایو. دا زموږ په 5 مدرسو کې دې وخت کې روان دی چې یو مدرسه تفهیم القرآن دا الاباد ده، یو موږ سره مدرسه تفهیم القرآن بیدره، د دې نه علاوه دلته موږ سره منګلور کې یو مدرسه ده، دلته انګرو ډیره کې یو مدرسه ده. دا 15 مدرسې دي او په دې وخت کې په دې کې ټوټل کم تعداد چې دی نو هغه 125 تعداد دی 15 مدرسو کې. دې مدرسو کې چې کم سټوډنټ ته کم موږ پیکیج A ورکړو، کم بکس ورکړو نو هغې کې اردو وه، ریاضي وه، انګلیش بک و. او بیا دا کم مدرسې چې دي دا په هغه علاقو کې دي چې کم ځای کې سکولینګ چې کم اکسیسیبلیټي یا هلته کومه رسایي ده هغه شانتې نه ده. نو دې ماشومانو ته موږ یو موقع ورکوو چې هغه چې کم د دیني کم کتابونه دي هغې سره سره چې کم عصري کتابونه دي چې هغې نه هم مستفید شي. ځکه چې بیا وروسته کم د دوی چې کم کورسز دي یا فرض کړه دوی کم دیني علم کوي نو په هغې کې به ورته دا ډېر زیات سپورټ ورته ورکوي. نو انشاءالله د دې چې کم را روان وختونو کې موږ ګورو دا اوس دې وخت کې موږ سره 15 مدرسې دي، خو امید لرو چې انشاءالله دا پروګرام به کمیونټیز ته به هم ځي، داسې ورکشاپ یا داسې نورو ځایونو ته چې کوم ځای کې ماشومانو عمرونه سیوا شوي دي او هغه چې کوم لومبي کم کلاسونه دي هغه نشي پوره کولی نو د هغې لپاره چې کوم دا ریسرچ بک زموږ د ان سی جي چې کوم سلیبس دی نو دا به پکې ډېر اهم کردار ادا کوي انشاءالله.